والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه طيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يجزئ من الماء في الوضوء. باب دے په بیان د دې کې ما یجزئ من الماء في الوضوء، او داس کې د سړی د پاره خدي د پاره چې او داس کې څومره او بکافي کېږي. ما یجزئ څومره کافي کېږي من الماء في الوضوء په او داس کې څومره او بابانه به او داس کې. ورسته مسله را روانه ده، اسراف بم نه کې، تقدیر کم لګي بم نه استعماله. او دا سه لوټه راواړه او په لاس باندې ګرمي د یخي ودی غر دا بم نه کې، دواړه ممنوع دي. ورسره راځي اوایا وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا أبان وقتادة عن سفينة بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل. روایت راغله د صفیه بنت شیبه نه حضرت عائشہ دلانانا او ان النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر اسلام کانو یغتسل بالصاع، نبی علیہ السلام غسل کوله په چا باندې په صاع باندې، ويتوضأ نبی علیہ السلام اودس کوله بالمد په چا باندې په مد باندې. صاع چکم دے په حساب د درهم باندې 200 تول دے. صاع کوفی اے مرد فهیم 200 هفته د تول مستقیم. صاع کوفی اے مرد فهیم، صاع کوفی د کوي صاع چکم دے دې کې چې دنو خلاف دے د امام شافعی مولا او د اهل حجاز. امام شافعی مولا و یو صاع چکم دے دا پنځه رتل او سلسله رتل دے په بغدادي باندې. اهل حجاز و چې دن سمانیت ارتالن دا اتر رتل دے. امام ابو حنیفه رحمه الله فقها او د عراق چې دنو دا قول دے زکوی صاع کوفی اے مرد فهیم اے او خيار سړیا کوفی صاع چکم دے 200 هفته د تولا 200 تولې دے مستقیم برابر. یو صاع سونه دے 200 تولې دے. ويتوضأ نبی علیہ السلام اودس کوله بالمد په مد باندې. مد چکم دے دا یاد کا اتش پیت تولی درې ماسې دے. یو مد سونه دے اتش پیت تولی درې ماسې دے. وی ملاسب زخو په تولو نه پیغام زرګر خونه ما اے زرګر کنه نو دی وجنه داسې اویا چې یو مد چکم دے 814 ګرام دے. 814 ګرام چکم دے یو مد دے. ويتوضأ نبی علیہ السلام اودس کوله بالصاع په چا باندې په صاع باندې. قال ابو داود قال ابو داود وی رواه روایت کړی دی باندې قدادتن قال سمعت صفیہ داسې اویا ځان په قال ابو داود کوی کا. سند سابق کې قتاده چې راغله دی مخکې سند ته وګوره. سند کې قتاده شتا حمام د چا نه روایت کوي د قتادتنا قتاده راغله دا مدلس ته روایت نقل کوي په عن باندې. تاسو ویل دي قانون دا دی روایت د مدلس تا معتبر نه دی تر څو پورې چې سما په بل طریقه باندې ثابت شي نه وي. قتاده مدلس دی ها روایت نقل کړي په عن باندې دی چانه عن صفیتا. روایت په عن دی دا روایت قابل دی اعتبار نه دی تر څو چې سما په بل طریقه ثابت شي نه وي. امام ابو داود غرض داده ملاسب په بل ځای کې چې دنو د دې قتاده ته چې کوم د سما ثابت ده. رواه ابان د قتاده ته روایت چې کوي قال وی سمعت صفیہ ما اوریدلې د چانه د صفیہ نا. نو دلته په دویم سند کې چې دنو سما دا ثابت ده. نو هغه ګمان د تدلیس چې دنو هغه پورته شو روایت سابقه نه چې هغه معنعن راغلیو. لیکن دا سه وی ټول مسلمانانو په دی باندې اجماع ده. ټول مسلمانانو په دی باندې اجماع ده. هغه او بچ په غسل کې استعماله او دس کې داغه د پاره تقدیر شرعي نشته ده. چینی ما لوټا ګلاس چې دنو کوزړیو یا چې دنو چاټي دا خبره نشته، تعین نشته ده. بلکې کله کله لګي او به کافی کیږي، لګي او به دا کافی کیږي، او کله سړی د پاره ډیر او به کافی کیږي.
لګي او بدمر مستعمل ولا کدا حوضس نه کوي دا غسل نه کوي دا غسل نه دا وداس دې چې لګي اوبر حواله لکه واسلین باندې بدن غړې مړه دا غسل نه او داس نه کوي دومره مې استعمال وا او دومره مقدار مې استعمال وا چې اسراف ته پکې لاړ شي حد اسراف تا دام مکو جمعه لګي لګي ورانه سيزان غړکا اوړې د بمبرا خوشي کوي خو بده تازه موټر نو باسي او چې دنه غسل کې لوټه ډکو په سر باندې غرغړاړه دام مکو یا لاس 1900 مختوب واچوا دا غریوانم لونکا اوړې د یخي بده ار سلام دکا درې ځل نه یو پینځل لزلی وزلات تزلو باچ دام مکو دا اسراف نبی کریم صلی الله علیه وسلم بعض وخت کې اختصار په صاع باندې کړي دي لکه دې حدیث ته وګورم اختصار بچا کړي صاع باندې کړي دي یو روایت امام مسلم نقل کړي حضرت شیر دلانانا نبی صلی الله و سلام اغیب چې جنو تغتسلوا هي والنبي صلی الله علیه وسلم غسل کوله من اناء واحد هو الفرق دلتا د غسل د پاره صاع راغې خو التوي فرق راغی یو فرق به درې سواع دی نو ډیر شو کډیر نشو خو مستحب ده په غسل کې د سواع نم کموا غسل کې سواع نم کموا په اوداس کې د مد نم کموا طریقه دا تعین نشته ورسره روایتو کې را دي تعین نشته چې دومره باندې مکه او دومره باندې کاوه او پاتې شو سواع تا اول چې سواع 200 تولې دي سواع سونه دي کاری ده 200 سوده اویا تولې دي یو توله 12 ګرام ده ایک توله 12 ګرام کاری ده یو توله سونه ده 12 ګرام نو چې یو تولا 12 ګرام شوا نو یو تولا نو اوس د 12 تا ضرب ورکا په 200 اویاو کې 12 ورکا په چا کې 200 اویاو کې نو دا سونه شو 3240 3240 چې دینه دا جوړ شو اوس کیلو ترېشه خبر آسانه کیلو سونه ده 1000 ګرام کاری ده 1000 ګرام ده کیلو چې 1000 ګرام شو آسانه شو کنه سوا سونو 3240 ګرام او کیلو سونه ده 1000 ګرام نو سوا سونه شو 3 کیلو 240 ګرام د سرسایه کې وی کنه صحابه ورکه نسبه صحابه ورکه سوګي دا په باندې دونه کیږي سوګي په کم کیږي سوګي 3 کیلو 240 ګرام دا سوا شو نسبه سوا سونه شو اسانه شو نسبه سوا 1.5 کیلو 100 ګرام غنم بنسبه سوا ورکه 1.5 کیلو 100 ګرام ځکه علما چې وای دا فتوی ملای صاحبان هغه ولکه 2 کیلو ورکوا دا 2 کیلو به تور احتیاط دی 2 کیلو څنګه دی په تور احتیاط ورکی کډیر دی ورکړه ثواب دی چې لګ دی ورکړه سرسای کی نه کیږي بیا دا به تور احتیاط نو یو ساسو نشو 200 توله یو توله 12 ګرام 12 ته په 200 کې ضرب ورکسونه شو 3240 خا کیلو سونه دی 1000 ګرام اوس اسانه شو نو یو ساسو شو 3 کیلو 240 ګرام نیم ساسو نشو 1.5 کیلو
120 ګرا پوه شوې باندې نو ذکر دا وي یغتسل بالصاع نبی له سلام چې کله غسل کې د غسل په وخت کې او به کم دی دا د 3 کیلو او د 240 ګرام نه مکموا 3 کیلو 240 ګرام او به مکموا چې دا څنګه دي معمولی دا څه مکموا امدارنګ او دس چې کې 814 ګرام نه او به دا داسه د پاره مکموا دا وسنګ معلومه اسانه خبره ده تل پیدا کا کانی پیدا کا او لوخه پیدا کا ول لوخه وته لبه پکې وبو او اچا 3 کیلو ورته رکې ده 240 ګرام کې ده ویتله هغه کا اصل لوخه لوټه کې واچو ته پته لګي او لوټه کې سونو برای لوټیم باندې غټي باندې وړي ته معلومات کې چې دومره وبدي دی باندې او د سپکان اوایا ابو داود باندې پوښوي څه شت چلے وک ابو داود د قتاده تدلیس ختم کی چې روایت قابل د اعتبار دی بل طریقې باندې سما دا ثابت ده طالبان ټول جنتیان دي چې همدغه ابو داود وروړي وي دا څنګه شو دي کې دي چې همدغه به ورته بعضی خبرې پکې هوا وبه قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال اخبرنا يزيد بن ابي زياد عن سالم بن عن عبد الله بن جابر عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالساع ويتمسح بالمد وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حبيب الانصاري قال سمعت عباد بن تميم عن جدته وهي ام عمارة عن جدتي اگر روایت کې د چانه د جدینا دا جدد حبیب بن زید انصاری دا متحقق نه دا چې دا کوم جددا اگر روایت کې د چانه عن جدته وهي ام عماره او دا چې کوم دی دا مور د عماره دا د عماره مور ده عماره د دې دا نوم چې دی نو دا نسبی هغه چې دی نو دا نوم او دا د چې دی نو عماره دا د عبد الله او د حبیب نو دی وجنه دا د زید ابن عاصم هغه دواله چې کوم دی زمون دی په عقبه کې حاضر و یمامه کې چې دی نو حاضر و دغه وخت کې د دې لاسونم کاټ شي او دا زخمی شي و نو دغه وخت کې د په زخمیانو کې داخل و دا د هغه چې دی نو مور د عبد الله او د حبیب هغه پیغمبر علی السلام توضأ اراده د او داسې وکړه فاوتی بین آیات کو کړه شو په لوخي باندې فيه مان او بو قدر سلسل مدي وګورا فاندازه د 200 مد 200 مد التوي يتوضا بالمد دلتوي نا 200 مد باندې او دس چې دینو دا وکړه مد درې سیکا په 200 او دس کړه مخکې روایت کې سو پورا په مد باندې او دس کړي دا خدای نه کم راځي موږ روایت کې تعارض او تضاد نشته نبی له سلام اکثر عام حالاتو کې او دس کړي بچا باندې کړي په مد باندې کړي او د عقل د مد باندې نبی له سلام او دس کړي دي دا کله کله کړي دي لپاره د بیان د جواز د پاره کړي بلکې بل روایت کې راځي نبی له سلام په نصف مد باندې او دس کړي چا باندې په نسب مد باندې خود دې په سند کې ضعف ده چې دا 200 مد او د څنګه کې مناسب او بواچو په لوټه کې دا باندې لوټو خلو غټوي باندې وړه پوچی خلی وی وړه چې وړه خلی وی لګي او به تیرا دی لګي واچوا یو نسواروارو بوه له خپل ته واچو بیا واچو له پمډ کوا چې درې دلی د خپل ته وبو واچولې چې درې واړه راواخله یو ګور قدر نه کیږي لګي واچو کنه خلک په کې به تو یو دار چوم ډک کې واچو نه لګي پدې تم لګي لاس کم لګي واچو لاس په مخ باندې ګیره باندې وسله ورخه لوندې کا دوباره واچو چې د اساس کې ټیکته وبې او داس پکې مټه باندې چوم کې وبو واچو دا لوټه په مټه واړو دا خو یو لوټه دې مټه نه لګي واچو لاس باندې خو لاس دی ویندا دا بل لاسم خو لون کو بل په واچو چې لاندې ته نه پینځل لساس کې لاړ هم سیلان راغی او دس کی دقه سی او دس دا په سلسله مد باندې کی دا دغه دس نه مراد دا اوس نه
چې درې مودوي او هغه راواهلو دواړه چوم ورته ونیسه مخ بلې درته چې یو لپه واچوه مخ دویمه واچوه درېیمه به چینی لاسونه پښې به دې پاتې طریقې باندې اودس وکړي دا پې باندې کېږي روایتو کې تعارض او تضاد نشته اکثریت په مد کړی دا ثلثې د مد دا کله کړی بیان د جواز لپاره نصف مد روایت دا روایت ثابت نه دی وایا وبه قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبر عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا بإناء دا عبد الله بن جبر راغله دی عبد الله ابن جبر ابن عبد الله ابن جبر ابن عتیق انصاری دی ابن معین چې دنو دي تصدیق ویل دي انس رضی الله عنه روایت کې قال کان النبي صلی الله علیه وسلم يتوضا بإناء نبی علیہ السلام او دس کول په لوخي باندې یسع رتلین وګور ورتا دو رتل ابو پکې زیدلا رتلین من الماء دا رتلین چې کوم دي دو رتل د ابو زیدلا دا په اهل عراق په قول باندې دا دو مده دي یو رتل چې کوم دي امدا دا دو رتل چې کوم دي دا یو مد کیږي دا موافق دی د حدیث د جابر رضی الله عنه سره چې مخ کې تیر شو دا غي سره به چې نو دا موافق دی او دا روایت چې کوم دی د اهل عراق د قول چې دی نو د حناف د قول مطابق دی ذکر رتل چې کوم دی د شوافی او پنیز باندې مت چې کوم دی یو رتل او ثلث د رتل کېږي د حناف په مذهب باندې یو مت چې کوم دی دا دو رتل کېږي نو دلته تزود ذو برتلین دا د حناف مذهب معنا دا چې یو رتل یو مت چې کوم دی دا دو رتل کېږي ويغتسل بالصام قال ابو داود داس اوه چې غرض د امام ابو داود د قال ابو داود نه اشاره ده اختلاف ته په متن او سند کې غرض د امام ابو داود د قال ابو داود نه اشاره ده اختلاف ته په متن او په سند کې اختلاف په سند کې دا سې د مناسب ګور ورتا په اول سند کې سوي روایت عبد الله ابن عيسى ده عن انس روایت وګور عبد الله ابن عيسى روایت عبد الله ابن جبر هغه عن انس روایت پچا راغی عن سر راغی عن انس روایت په عن سر راغی کرانه دا دویم روایت مناسب لګویا قال ابو داود رواه شعبته قال حدثني وصفوشفي دویم روایت راغله ده دا دویم روایت د چا نه راغله مناسب د شعبنا وګورو ترواه چا روایت کړي شعبه روایت کړي ده دا شعبه چې روایت کړي د چانا قال حدثني عبد الله ابن جبر قال سمعت انسا ودلیدل دا روایت پچا باندې راغله تصریح په سما باندې شوی د انس رضی الله عنه اور روایت څنګه فعن عن باندې دوه مې روایت څنګه شو سما باندې ثابت شوا چې ثابت شوا نو وګوره په متن کې اختلاف شته که نشته سند کې اختلاف شته که نشته سند کې اختلاف شته دی یو ذکر روایت په عنانه دی بل ذکر سماع باندې اختلاف په متن کې مراغله دی دې ته اشاره د ابو داود وایي اختلاف په متن کې اول روایت ته وګورا دا اول روایت ته وګورا يتوضا بإناء يسع رجلين ذکر د چاو څوک چې ودشي څوک چې شي ودشي څوک چې څنګه شي ودشي میخه بس کوي نر کټه بدیږي نر کټه وګوره اول روایت لاړ شاه التسوي يتوضا بنا يسع رجلين دې کنه دي او روایت د شعبه ترشا روایت ترشا الا انه قال يتوضا بمكوك هل ترتلين ودلته ذکر شو مکوک ذکر شو نو ال ترویت د شعبه کې لفظ مکوک راغله په دې درتلینو باندې
ولم یذکر نه ذکر کړه شعبه رتلین اختلاف په متن کې راغی هو اختلاف پچا کې سند کې راغی هو کوم سړی ملما راغلو یې ملما صدر تر عالم ترکاری خوري وی هو ویلګه خوروا د وريجي دي وريجي راړم وی هو ویلګه بنو سي حلوا د وی هو ویلګه فروټ ور سره وی هو وی کاغې نه بعد وی تور وی سي هو نو منګم دا وی چې هو اختلاف راغه په متن کې هو اختلاف راغه بچا کې په سند کې هو دا فائدہ په دې کې څه شی دا فائدہ په کې دا د ګورا چې عبد الله ابن جبر متعلق اختلاف دی اصل مسئله ترشه دا عبد الله ابن جبر متعلق چې د اختلاف دی بعض طرقو کې محمد ابن صباح چې روایت کوي د چانه د شریک نا څوک روایت کوي دا په کوم ځای کې څه پیدا کوا اول سند تورشا اول سند وای اسوي وبي قال حدثنا محمد بن صباح البزاز قال حدثنا شريك نو التپ بعد طرق کې محمد ابن صباح روایت د شریک نکی هغه داسې ده هغه سوي عبد الله ابن جبر سوي عبد الله ابن جبر وسرشا په بعض طرق د چا کې د شعبه کې هغه روایت کې د چانه عن ابن جبرنا عن ابن جبر دا دویم سند وی ملاسب رواه شعبه قال حدثني هغه به سوي عبد الله ابن جبر وی خود دینه مراد چې دینو عبد الله ابن جبر دی او په بعض طرق د یحیی ابن آدم کې دبل سند ترشه قال ابو داود رواه يحيى ابن آدم عن شريكنا په بعض طرق د چا کې د یحیی ابن آدم کې د شریکنا هغه کې سراغله عن ابن جبر ابن عتیقنا روایت راغله د جبر ابن عتیقنا د چانه جبر ابن عتیقنا ایسلورم روایت ترشا روایت چې د سفیان کړه د عبد الله ابن عیسی نا هغه جبر ابن عتیق سفیان روایت چانه کوي دا عبد الله ابن جبر ابن عتیق نه کیا نو دی وجنا هغه وی جبر ابن عبد الله نو عبد الله ابن جبر چې نو دا صحیح دی اصل کې راوي خودلته دا راویانو چې نو اختلاف کړي دي په نوم کې سوق ابن جبر وی او سوق چې نو ابن جبر ابن عتیق وی سوق عبد الله ابن جبر وی او سوق چې نو جبر ابن عبد الله وی او راوی په اصل کې سوق دی عبد الله ابن جبر دی نو پیدا پکې دادا وس قال ابو داود ویا نو سرنا سر به خلاصي سر نه وای ګور ورته ګور وای قال ابو داود ورواه شعبة قال حدثني عبد الله ابن جبر دا ګور اصلي دراوی نوم دی څه شه دی اصلي راوی نوم دی نو اوس ګور ورته وایا قال سمعت انس الا انه قال يتوسل بمكوك ولم يذكر دا هغه فرق پچا کیو ګورا فرق په متن کیو ګورا اختلاف په متن کې اول روایت کې رتلیان ودل تمکوک ذکر شو په دې رتلیان باندې وایا قال ابو داود ورواه يحيى بن ادم عن شريك دا دریم روایت ده او د شریک نه راغلی وایا قال عن ابن جبر بن عتيق قال ورواه سفيان بن عبد الله بن عيسى قال حدثني جبر بن عبد الله وګوره دا جبر بن عبد الله ده پلار نه دوی جوړ کړي دوی نه څه پلار جوړ کړي قال ابو داود غرض امام ابو داود د قال ابو داود نا دین مراد دا ده چې دا محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ذئب ده دا محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ذئب د دې سوا چې دینو دا مشهور ائمه مجتهدین نه ده د نافع او د زهري شاګرد ده امام ابو داود استاد ده د امام احمد ابن حنبل چې دینو داغي استاد ده امام ابو داود وای چې د دې سوا چې کوم ده دا پینځه تل ده سوا سورې تل ده پینځه تل ده او منګ وای چې سوا چې کوم ده دا اتر تل ده ثمانیه ارتالن دا اتر تل ده
اتر تل امام ابو داود خود خپل استاد قول نقل کوي چې 15 تل دي مونږ دا د امام ابو داود خپل ذاتی رائے ده ذاتی رائے ورته وي او که شخصي رائے ورته وي دا د خپل ذاتی رائے او شخصي رائے ده او قال ابو داود سمعت احمد بن حنبل يقول الساعه 5 واركان قال ابو داود وهو الساعه ابن ذئب او دا 15 تل خو دې نه هغه هم د دې قائل دي چې دا 15 تل او سلسله تل دي خو لیکن دلته دا کسرت نه غردول ساقط کړي دي او همدارنګه پنید اهل حجاز باندې هغه چې کوم دی به اتر تل دی امام ابو داود دلته د دې تایید کې چې دا 15 تل دی داغي تایید ورپسې ذکر کوي قال ابو داود وهو صاع ابن ابي ذئب وهو دا صاع ابن ابي ذئب دا مساوي د صاع پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره وایا باب الاسراف فی الوضوء باب دې په بیان د اسراف په اوداس کې اسراف په اوداس کې متحقق کیږي یو په دې باندې چې زیادت په درې ځل باندې وکي مخ ویندې درې ځل نه زیات لاسو نه ویندې درې ځل نه زیات پخې ویندې درې ځل نه زیات نو دې کې اسراف واقع کیږي او یاد آره چې دنو ته ولګيږي او بډېرې توې ویندې درې ځل خو بسنګ کې ډېرې توې په دې دوالو طریقو باندې اسراف متحقق کیږي چې بډېرې توې اسراف ده درې وانه اخوا تجوینځي اسراف درې ځل ووینځي او بم ډېرې نه توې خلک یو با چې دا دوالو چومان ورته ونیسا او خداد او خلک زیږي ناس خلک سپګیر او سپ بدن ټوله توې دا اسراف اگر کدرې ځل خلوین دي مخ درې ځل وین دي خو بډې راچې او یادار چې نه درې ځل نه بس اکتفا په باندې نه کې لکه بازي سعودي سړی نو هغه وچو هغه سودا نوځي نو وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا سعيد الجريري عن ابي نعامه د ابي نعامه چې کوم د قيس بن عباديه الحنفي الروماني البصري دی نو دته ابن معين ثقه ویل دي امدارنګ نور عمر ته ثقه ویل یو رسول الله کې وفات شوه دی هغه داوي اوایا ان عبد الله بن مغفل رضي الله عنه سمع ابنه نو دی واورید د خپل زوی نه دا یزید ابن عبد الله ابن مغفل دی وایا اللهم اني اسالك اے دعای کولا په دعا کې سوی اللهم انی اسالک الله سوال درنکم القصر الابيض اغه بنگل سپین عن یمین الجنه غسلا سن غالم د جنت خي طرف ته غالما قصر ستویل کیږي الدار الكبيره المشيده غټ کور مضبوطو لانټریو بهترین د خختونه مضبوط کور دا غټه مضبوطه بنگله درنه غوالما په جنت کې غوالما او سپینه غوالما او خي طرف ته غوالما وېداتو ته ګور سپین شی یقینا انسان په نظر خلګي کنه لګي هر شی نه بازي سيزونه انور خو ماشاءالله خپل پيږي نو ګورا سړی نظر ته سپینه بنگله غوالما او دا سپینه بنگله کورونو کې هغه کې ډېر مشهوري ټل کې مونږ یو کور سپین کور مالدار سړی هغه په سپین کور مشهور ټول طالبانو پیژندل او نظر تم خبرې دي کور دا سيزونه اسوي کور وی دا نور سيزونه عن يمين الجنه اذا دخلتها کله چې جنت داخل شم قال عبد الله وی دي زویتا یا بنیا دا سکه جنت مغواړي الله نه سوال کې قیداتم لګي یو سړی وچا کلی کې نه پرې خدله یو اسلام خان کرا کېدی بل سړی واده کې 4 روټي کې نه پرې خدله یو ډولې کې جنابي سره مې کې نه وي ولګ خل روټي نه درګې ته ناوي سره کې نه اوري دا تاسو شروع کړی جنت مغواړي به قیداتم لګي داس اے بچي سل الله الجنت الله نه جنت غواړه وتعوذ بي من النار جهنم نه پناه غواړه بس قیدات م لګوا ولي فاني فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه شان داده سيكون في هذه الأمة وبدي أمت کی قوم يعتدون دی بتجاوز کی فی الطهور پاکوالی کی والدعاء بدعاء کی مراد دا دی او دس بکی اسراب بکی
اسراف او داسه کیو کو غسل کیوي طهارت د نجاسات کی دا مکروه ده صادر د نجاست په ولګیدل بمبا ورته ولګوا او بډيري دي ټانګي غاني پیندش په دي ټانګي غاني تشي گنا او پیرا خوش کا صابون وها غربر ویندو ست ضرورت درې ځل وینځلو باندې هر نجاست پاکيږي اکتفا وکړه مدابم نکي او دویم یا مراد ندار چې دریوانی هو دی ویلي زیاتواله بنکه اعتداد په دعا کې دار مناسب تجاوز په دعا کې مکوا د انبیاء او د اولیاء منازل مغواړه چې الله د انبیاء او منازل لا ترا کې دې کې تجاوز د حد ادب نه دی یا دعا د هغه شی مکو چې ظاهر هغه جائز نه وي او ظاهر حدیث نه معلومیږي تعمق او تدقق په مطلوب کې مکوا تعمق مکو مطلوب کې چې دا سره کېو بر را کېو سوچ تر کېو خي تر به را کېو سپین را کېو چندر پای داسي او خطل داسي دا مکو تعمق مکو په مطلوب صاحب د احیا ویا دلته تجاوز په دعا کې داده تکلف په سجعه کې مکوا تکلف سجعه خپل سجعه برابر شي پروا نه لري یا الله ډیر مارلا کې زر را کې داس را کې داس ویا تکلف مکوا چې سجعه برابر دي ته ویل کی او دعا د آداب دي بعض علما وایي چې عوام ته ناس عربي دعاګانې دي شروع کړې دي عوام کلار ناس او ورته سوال کې دعا غي امين باندې اوس کوم ځای کې امين ويم کوم ځای کې اپ نه پیږي هغه ته پښتو کې ساده الفاظ کې دعاګانې کوم اللهم يسرك الجنة وما قرب إلى من قول وعمل ونعوذ بك من جهنم وما قرب إلى من قول وعمل اللهم انصر الإسلام والمجاهدين دعاګانې کې اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخرب بنيانهم ودمر لګي ودا مناسب شی دمر شمل اپ دې پیږي نه ساده دعاګانې ورته کوم علماوی طالبان دي مشایخ دي هغه ته عربي کې دعا کې وکړه دا سه الفاظ دعا وکړه چې هر سړی په باندې پوښي هغه په باندې سوي امين په باندې وایي نو ځکه دا دعا نبی له سلام دا سه قوم برازي هوایا باب دې په بیان د اسباغ د چا کې د وضو کې اسباغ د اوداس معنا اکمال د اوداس اکمال دار مناسب نقصان په فرایضو کې مکوا په سننو کې مکوا په آدابو کې مکوا د مکروهات و نزان ساته وایا وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن الله بن عيسى عن ابي يحيى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى قوما وعقابهم كالحفار النبي صلى الله عليه یو قوم ولیدلا واعقابهم تلوه د دې دا پوند چې کوي تلوه نو دی وجنه دا پړکې دلې دا سرنا کول د کپخه وین یو دی و چې ظاهر معلومیږي کپړلم د شی یو دی و چې ظاهر معلومیږي تلوه معنا تلمعو فقال نبی له سلام ویلي ويل للعقاب خسران دی هلاکت دی رسوایی دی خزي دی للعقاب من النار دا ذکر د جز دے مراد نه کل دے مراد دین اصحاب العقاب دی ویل هلاکت دی ویل اصحاب العقاب من النار ویل لاصحاب العقاب من النار اسبغ الوضو کامل کی تاس او دس لرا اغي پوند کی چیز نخکار کېدلا اچ کم دی ویندلینو ویل کېدل ته ابتدا په نکری باندې وشوا نو اشاره دې تکي چې دا تنوین د تعظیم د پاره دی دا کلمه د عذاب او د هلاکت دا د تبعید باز ویل دا جهنم کې یو کند دا ګوره چې سوق او د سپورن کې د جهنم د کند سره به مخامخ کېږي اسبغ الوضو او د چې جنو تام کې پوره وکیا بل روایت کرا دی ابن ماجه ذکر کړي اتم الوضو امام نووي رحم الله ایمانا دار چاو داس کې تعمیم مکا ټول اجزا د او داس چې کوم دی مخدی لاسونه دی په خیر مکمل پریم د شریعت تا د کوم حکم کړی دی
شاه محمد اسحاق دیلوی رحمه الله وی چې او 10 درې قسم سره دی او فرض دی استيعاب د محل دی مرتن استيعاب د محل دی یو ځل مخلاص مکمل دا فرض دویم سنت دی هغه غسل ثلاثن دی درې ځلې وینځه دا سنت دی او دریم مستحب دی هغه اطاله مع التسلیس دا اطاله مع لاس وینځي خبره دی پوری وینځه پخې وینځي پونډې پوری بره دی پوری وینځه لکه ابو هريره دلانو چې دا کوله ځکه ورځ د قیامت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت د هغه او داسه زین برنا کوي ابو هريره وی دا خپل او رڼاګانې لویو ملاسم بره دی پوری وینځه پخې وینځم چې رڼا می زیات شي دا مستحب دا د استحباب درجه اسبغ الوضوء لیکن جمهور علما فقها تاغیدا مسلک او مذهب دی پدې کې د هیڅ چا اختلاف نشته دی چې چا په قول باندې اجماع ده ټول پدې باندې متفق دي هغه دا وایي چې دا حدیث پدې باندې دال دی چې ټول صحابه کرامو د نبی له سلام او د توصیف کړه دي مواتینو مختلفه وکي په صفاتو متعدده باندې ټول راویان متفق دي په غسل د رجلین باندې چې په خیب وینځي یو صحابي نه هم روایت د مسح نه دراغلی مگر حالت د خفیر کې چې کله د موزیب خيوي بل چا نه روایت د مسح نه دراغلی مونږ ویو ک مسح جائز وې پیغمبر علی السلام به یو ځل کړي وا مرتن واحدتن بیان د جواز د پاره خلاف ثابت د روافض لرا روافضینا په خو باندې مسح وکړي اغه د پر استدلال قرأت ارجلکم د په جربان قرأت د چا ده جرد ارجلکم په دی باندې قرانس او بل اغه روایت دي چې اغه د پر دلیل چې کوم روایتو کې التم مسح د رجلین راغلي اغه باندې دلیل اغه نس اهل سنت والجماعت غسل وکا اغه دلیل اغه قرأت د نسب د چا د رجلین ودي احناب وی جمهور علما وی ټول امت وی چې دا عطف دی په موصول باندې نه په ممسوح باندې سپه دال د قران کریم په دال دی احادیث په باندې دال دی اجماع په باندې دال دا قیاس په باندې دال دی ولی التقرت وګوره قران کریم کې ال الكعبین غایه په مغایه کې په غسل کې دخول وی لیکن چا قول نه دی کړی یو تن چې دلته غایه دی په مغایه کې په مسح کې داخله شي دی باندې چا قول نه دی کړی په غایه باندې بل داده چې هغه احادیثو کې چې التکم وعید بالنار ویل للعقاب من النار حدیث د باب ته وګور چوینځ پخې کا پخې نیوي دی ګوره جهنم د کند سره به مخصوم وعید راغله دا د چا متعلق غسل کې غسل د پرې خو او دریم منګ ویو چې دلته ابن ابي ليلى وي اجمع اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم علی د ټول صحابه اجماع په غسل د رجلینو باندې راغله سعید بن منصور ابن جرير د عطا نه روایت کوي او ما داس یو سړی نه دی لیدلې په متقدمینو کې چې يمسح علی القدمین چې خو باندې مسح کړي بلکې اجماع په دې باندې دا نقل او قیاسم دا تقاضا کوي چې په خي ویندا ولی ځکه دا خي قریب دی مغسل دو هغه ته محل د چا د غبار ته د ګرد او د نجاست دا نږدې دي د دې غسل وک په خلاف د راس نه الته مسح ځکه کې مسح د غبار او د ګرد نجاست نه ډیر وچت په خو کې د ورځې لسل د نجاست نه خلی سر کې د شي د نجاست لیدنه نه دي نه وری لري ده کنه قیاسم دا تقاضا کوي چې غسل د رجلینو کا مسح مکه او کته قرات د نصب راغله ده من ویو هغه معارض د قرات د جر راغله قرات د جر معارض د قرات د نصب الته قرات د نصب راغله او کته مسح راغله ده په احادیث کې هغه نه جواب کو دا مسح بنا د په حالت د تخفف باندې چې کله د موزی په هووي دا په هغه باندې بنا ده هغه باندې څنګه ده